पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन इंडिया क्रिकेट बोर्ड ता यह ډیره غټه دمکی ورکړې ده. محسن نقوی انډیا کرکټ بورډ ته یو ډیره غټه دمکی ورکړې ده. یو هنګامي میټینګ هم محسن نقوی کړی دی. پس وجه باندې انډیا کرکټ بورډ باندې د پاکستان او د ټولي دنیا اعتبار ولې ختم شو. ایشیا کپ له هم خطر ده. آیا ایشیا کپ کې به هم انډیا د پاکستان سره د میچ کولو نه بایکاټ کوي کنه؟ په دې ټول ټاپکس باندې په دې ویډیو کې خبره کوو ځکه تاسو له دې الریډي معلومه یې چې په چیمپئن لیګ کې WCL کې ورلد لیجنډ لیګ یا ورلد چیمپئن لیګ کم چې شروع دی آی کې انډیا دوه ځله د پاکستان سره د میچ کولو نه انکار وکړو. یو خو یو ډېر اهم میچ پرې خو سیمی فائنل ګوره انډیا چې کم کلړیانو یو خو هغه بایکاټ په دې وجه کولو چې مونږه د انډیا چې کم عوام دی ای غواړي چې مونږه انډیا سره پاکستان سره میچ ونکړو. خو بل طرف ته که مونږه په فګر باندې خبرو وکړو نو په دې ټورنمنټ کې د WCL چې کم شروع په دې کې د پاکستان یو ښه پوزیشن و. نو انډیا کرکټ ټیم یې که چېرې دا میچ موبایل نو په سوشل میډیا باندې ډېر زیات ټرول شو. نو یې راشه بهتره داره چې مونږه بایکاټ وکړو. مقابله مونږه کا پاکستان کرکټ ټیم سره چونکه د WCL چې کوم اونر دی د WCL ټورنمنټ چې څوک چلای او د کې انویسټمنټ چا کړي هغه هم دا خبره کوله کچې تاسو خپل ملک سره محب وطن شو کوي انډیا کې لړیانو ته ویلی وو کچې تاسو خپل ملک سره محب وطن شو کوي نو راشي مقابله کوي پاکستان ته شکست ورکوي او خپل ملک عوام خوشاله کوي. خو نه تاسو میدان پرې خو تاسو او تختې دی دا د ورلد چیمپئن لیګ چې کوم مشهور هغه د انډیا حواله سره دا سټیټ خیر په دې باندې خبره نه کوو. اوس محسن نقوی وایي چې نه په ایشیا کپ کې هم انډیا په عین موقع باندې د میچ نه انکار وکړي او بل طرف ته رائټس چې چا سره دي د ټي وي براډکاسټینګ رائټس چې کوم دي سونی ټي وي هغه مکمل ایډورټایزمنټ شروع کړی د ایشیا کپ. ای باقاعده خپل ایډورټایزمنټ هر ورځ هر هفته هغه په خپل سوشل میډیا پلیټ فارم او الکترونیک میډیا باندې خپل اشتهار چلای چې 8 ستمبر نه به ایشیا کپ شروع کیږي. ای خپل ایډورټایزمنټ شروع کړی دا کړای خو بزنس دی. ای 170,000 ملین د کوسونه ډالر ورکړي دي د ایشیا کپ رائټس اغشتلو د لپاره 2028 پورې. ای د دنیا پیسې لګولې ده په بورو پیسې غي ایشیا کرکټ کونسل ته ورکړي ده. نو ای بخامخه د پاکستان او انډیا میچ غواړي خامخه. خو دلته محسن نقوی بیګا یو هنګامي میټینګ کړی دی او په دغه میټینګ کې انډیا لویلی کې چې تاسو د ایشیا کپ کې زموږ سره د میچ نه انکار کوئ نو اوس نه مونږ ته وایي اوس نه مونږ ته وایو که چېرې تاسو د ایشیا کپ کې مونږ سره د میچ کولو نه انکار وکړو نو ښکاره خبره ده چې بیا به مونږ په ورلډ کپ کې هم د ستاسو سره د میچ کولو نه انکار کوو. بیا په ورلډ کپ کې هم مونږ تاسو سره د میچ کولو نه بایکاټ کوو. نو محسن نقوی ښه صفا الفاظو کې انډیا ته دمکی ورکړې ده چې وروره نورې بایکاټ مه کوئ. او دې علاوه د انډیا چې کوم کرکټرز دي چې کوم لیجنډ کرکټر دي سارو ګنګولي هم بیان جاری کړو چې مقابله پکار د کرکټ پکار د سیاست او کرکټ خپلو کې نه دی انوالو کول پکار. خو ډېر داسې خلک دي چې هغه خپل فین فالوورز د پاره لکه یوټیوبر شو یا سوشل میډیا چې څومره چینل شوي یا الکترونیک میډیا نو بس د عوامو جذباتو سره لوبې کوي او عوام راګرمي چې نه میچ نه دی کول پکار او بایکاټ پکار دی فلانه او ډنګړې او چې کم نیوټرل سره وي یا خامخا دا وایي چې میچ پکار دی. سپورټس چې کوم دی دا نه دی ختمول پکار د پاکستان او د انډیا ترمنځ. خیر محسن نقوی یو مکمل ښه زبردست دمکی ورکړې ده خو د انډیا طرف چې څه جواب راځي هغه لا فلحال نه دی راغلی. راتلونکي ټایم کې او په هغې ډیټیل سره خبره کوو خو مشکل ده چې انډیا د ایشیا کپ نه انکار وکړي ځکه په دې کې د پیسه انوالو ده او لږه ډېره پیسه هم نه ده په میلیونز اف ډالر په دې کې انوالو دي. نو نه د انډیا انکار کولی شي نه د پاکستان انکار کولی شي او بل طرف ته براډکاسټر نه هم مجبوره دي. خو بیا هم محسن نقوی وي چې دی په عین موقع باندې په ورلد لیجنډ لیګ کې هم پاکستان نه انکار وکړو نه دغه رنګ په عین موقع باندې په ایشیا کپ کې هم پاکستان نه بایکاټ وکړي. نو په دې وجه هغه ولویلي مخکې نه موږ ته ووایي. خیر په دې ویډیو کې دا معلوماتو دې حوالې سره تاسو سره لرئ کمنټ لازمي